لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها حقه العظيم. انتهائی واجب الاحترام قدردان مشران دا رمضان مبارک اختتامی او آخری جمعه دا هغې په مناسبت سره زموږ د موضوع عنوان دی جمعة الوداع وعيد الفطر. کم آیتونه مبارکه چې د قرآن کریم ما ولوستل د هغې آیتونو په مناسبت سره الله رب العزت د رمضان مبارک د آخري عشرې د اعتکاف فضیلت ذکر کړی دی او دین وړاندې زه تاسو ته عرض وکړم چې په دې موضوع کې به زمونږ د اعتکاف فضایل د جمعة الوداع فضایل او د جمعې د مانځه پرېښودل او دارنګې د جمعې په ورځ باندې چې کوم مخصوص درود شریف دی د مازدیګر د مانځه نه وروسته چې ویلی کېږي د هغې فضیلت او د قل هو الله احد د علماء بزرگانو اسلافو بهترین وظیفه انشاءالله دا هم ذکر کېږي. ټولو نه مخکې د اعتکاف فضایل چې اعتکاف څه ته ویلی کېږي اعتکاف څنګه کول کېږي او د اعتکاف څو قسمه دي. علماء لیکلي چې اعتکاف درې قسمه دي. یو دفعه نفلی اعتکاف ویل کېږي
یو ته واجبی اعتکاف ویل کېږي او یو ته سنت مؤکده علی الکفایه اعتکاف ویل کېږي. نفلی اعتکاف عزتمند هغه دی چې موږ تاسو هر ورځ چې کوم دی پنځه وخت د الله کور ته راځو او درادنه کېدو سره موږ تاسو صرف په خپل زړونو کې دا خبره راولو، دا خیال راولو چې الله تر کوم وخت پورې ستا په دې کور کې موجود یما زما د اعتکاف نیت دی. نو د اعتکاف په نیت باندې با هر څومره وخت چې د الله په کور کې تیرای یا تیریږي نو د هغې ثواب به درته میلاویږي او د هغې ثواب د الله په نیز باندې څه دی، د هغې ثواب د الله په نیز باندې څه دی او خو د ګناهونو نه الله ستا حفاظت کوي. جمعه د الله قلعه ده، جمعه د الله رب العزت یو داسې بهترین ځای دی چې د شیطان نه او د نفس نه د انسان الله حفاظت کوي. او الله رب العزت په یو نفلی اعتکاف باندې 3 خندق انسان د جهنم نه لري کوي او د یو خندق فاصله چې کوم دی د ځمکې نه تر آسمانه پورې ده. او بل روایت کې راځي بلک شانته وقت کې نفلی اعتکاف باندې الله رب العزت د 10 کالو د عبادت ثواب ورکوي. او بیا دا داسې آسان اعتکاف دی نفلی چې در کم وخت پورې وي دا ثوابونه ورته په مفت کلذي کې ملاوي. او چې کله بار ته ووتې اعتکاف دې ختم شو بیا راځن شو بیا دې نیتو کو بیا ورته دغه ثواب ملاوي. یعنی که د ورځې ته 15 پیرې راځي که 10 پیرې راځي که 100 پیرې راځي او چې نیت دې د اعتکاف او د ثوابونو ورته ملاوي. دویمه د دې اعتکاف لپاره روزه شرط نه ده، تنهایی ول شرط نه ده، دارنګي څه شرایط پکې نشته، څه سختی پکې نشته، د خپل مرزي نفلی اعتکاف. دویم اعتکاف علماء ذکر کړی دی چې هغه ته واجبی اعتکاف ویل کېږي. مطلب څه؟ مطلب دا چې یو سړی دی او هغه دا نظر ومني او دې دا وایي چې الله که زما دا پلانې کارو شو زبستا لپاره 2 ورځې اعتکاف کوم. که بیا دا کار وشي او کول شي نو 2 ورځې اعتکاف په د باندې د الله په کور کې ناس ته چې کوم دی دا واجب شولا او 2 ورځې به د الله په کور کې تیرې. یعنی هر څومره ورځې چې د نیت وکړو 2 ورځې په د باندې اعتکاف د الله د طرفه چې کوم دی هغه ضروري شو دغه نظر په وجه باندې او دغه وعده په وجه باندې اوس دې په دغه ورځې اعتکاف د الله په کور کې مناسته باندې کوي. ځکه چې د الله په باندې قرض راغی ته الله ته ځان مقروض کو دا د الله قرض دې په باندې اوس که پوره کو اجرونه ثوابونه او غاړه بیا آزاد شي او کو پوره نه کو نو په پکړ کې به الله راضي او ګناه کې بشماريږي. اوس په دا واجب اعتکاف کوي څنګه؟ کور کې به کوي، اجره کې به کوي، جمعات کې به کوي، بیٹک کې به کوي. نو علماء لیکلي دي چې دا واجب اعتکاف با صرف او صرف د الله په کور کې کوي. دا الله د کور نواسبا په بل ځای کې کوم دی دا واجب اعتکاف نشي کولای. لکه څنګه چې د رمضان مبارک د اخیری عشره اعتکاف د نارینه د پاره د جمعات نمازیوا په بل ځای کې جایز او روا نه دی
دغه شان دي دا واجب اعتکاف هم په بل ځای کې د لپاره روانه ده او باقاعده چې 100 ورځې نیت د اعتکاف کړی دی نو دومره ورځې په د باندې روزه ورسره لازمي شوله کده پکې روزه یاد کړی دا او کنه دا نو ځکه علما فرمایي چې انسان لا پکاري چې په سوچ سمجھ سره خبره کوي بعض اوقات انسان داسې خبره وږي چې دې باغې باندې پوه نشي او په ډېره لویه سخته کې دې ګرفتار شي ځکه د علماو معقوله ده او د مشرانو متل دی وی پہلے تولو پھر بولو چې کله یو انسان خبرې ته سوچ کوي او په خپل ذهن کې او په خپل زړه کې د خبره وتلی چې دا څومره وزنی ده څومره بدی کې فائدہ ده څومره بدی کې نقصان دی څومره د دې منفي اثرات دي څومره د دې چې کومه ماته په فائدہ ملاويږي او څومره به چې کومه په دې باندې په دې خبره باندې ماته عزت ملاويږي ماته ذلت ملاويږي ماته رسوایی ملاويږي نو چې کله دې په خپل مایند کې په خپل ذهن کې په خپل ځړ کې هغه خبره وتلی او د ځړ تسلیم کې د مازغه هغه خبره چې کوم دې تسلیم کې چې او دا خبره خدا دا برابر ده او په دې باندې ماته څه نقصان نه را رسی بیا دې په خپل پلار باندې په جبه باندې چې کوم دې بار تر وباسي دا غي اثر ځان دی نو د واجبي اعتکاف لپاره د الله په کور کې ناستل دا شرط دی داغه انسان لپاره چې چا واجب اعتکاف نیت کړی او د خپل نظر په وجه باندې په هغه باندې دا واجب اعتکاف لازمی ګرځیدلې نو دې بل الله په کور کې دومره ورځې اعتکاف کوي او سره روزه هم نيسي او بیا زما عزت مندرو دریم قسم اعتکاف سنت د رمضان مبارک د اخیری عشری اعتکاف سنت المؤکده علی الکفایه اعتکاف سنت المؤکده علی الکفایه اعتکاف دي تول ویل کی زکه ورته ویل کیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول زندگی کړي علماء لګلی دي چې دا سنت مؤکد اعتکاف دا د هر چا لپاره ضروری دی هر مسلمان لپاره د هر مسلمان لپاره ضروری دی چې د رمضان مبارک په اخیری عشره کې لاله سورۃ لپاره د الله په کور کې کیږي دا د هر چا لپاره ضروری لیکن جمهور علماء لګلی دي چې دا سنت مؤکد علی الکفایه اعتکاف دی د کفایه مطلب سو د مؤکد مطلب سو لازمی د هر چا لپاره او د کفایت مطلب سو یعنی کده محله نه یو سړی د الله په کور کې کینی نو داغه تمام محله غاړه چې کوم دی الله آزاد دی دام ضروری دا لیکن په پہلے چې کوم خبره کړي دا سنت علی المؤکد یعنی ضروری ده دا چا د پاره ثوابونه ډیر دي او څوک دا نه غواړي چې ماته دا ثواب میلاو شي څوک نه غواړي هر انسان دا غواړي چې ماته د کامیابی میلاو شي ماته د عروج میلاو شي ماته د عزتونه میلاو شي ماته د الله د طرف اکرام میلاو شي ماته د دنیا مال حال مال اسباب میلاو شي هر انسان دا غواړي چې ماته د آخرت کامیابی میلاو شي هر انسان دا غواړي چې د آخرت په
حساب باندې کامیاب شما مان الله راضي شي ما د جهنم نه الله بچ کی ما ته پلکا کروڑاو اربونو کربونو نیکي الله راکی څوک نه وړي څوک به وقوف وي چاغوي ما ته ندي پکا نو پکار خو د هر انسان لپاره د هر مسلمان لپاره چې د رمضان مبارک په اخري عشره کې لس ورځې د الله در تزانو ورځي لیکن انسان دې الله رب العزت دنیا عوارض د انسان سره پیدا کړی دي دنیا مجبورې د انسان سره الله لګولې دي دنیا حالات د انسان سره الله رب العزت په وسکړی دي کدا هغه په بنا باندې یو مسلمان د رمضان مبارک د اخري عشره د مسنون اعتکاف نه پاتې شو نو بیا علما فرمایي چې له لپاره ضروري ده چې د عشره اخري لس ورځې په نفلی اعتکاف کې دي او ما تاسو ته عرض کوم چې نفلی اعتکاف ډېر آسان دی په نسبت د مسنون اعتکاف مسنون اعتکاف ګران دی او نفلی اعتکاف آسان دی لاول خو کوشش د مسنون اعتکاف پکار دی چې هر مسلمان داغي د پاره خپل ځان وزګار کی او د الله په کور کې لس ورځې لشمي کینی لیکن کس عوارضی س بیماری س تکلیفی س مشقتی یا صدا سے اهم مجبوری چې داغي په بنا باندې د مسنون اعتکاف تا وزګار نشو او کې نه ناستو نو بیا د لپاره علماء دا لګلی دي چې د الله ورځې په نفلی اعتکاف کې تیری کی یعنی چې کم وخت ته آسان و د الله کور ته راځي په نفلی اعتکاف نیت سره د داخليږي او خپل ذکر او اذکار کوي او الله رب العزت مولا دغه نفلی اعتکاف په کولو باندې د مسنون اعتکاف د اعمال ثواب ورکړي او بیا یو صحابي دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه ما د خپل پلان چې کوم دی دا روایت ذکر کړی دی او زما پلان د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نا دا فضیلت اوریدلې دی د دې اخیری عشره د لس ورځو د اعتکاف وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا د رمضان مبارک د اخیری عشره د لس ورځو اعتکاف وکړو نو الله رب العزت د طرفه بدتا دو دا حج او دو عمره قبول شوی د دو حجونو او د دو عمرو قبول شو ثواب الله د پنامه اعمال کې الله ونی اوس موږ تاسو لک شانتی مشقت ته لک شانتی تکلیف ته او لک شانتی په خپل نفس باندې چې کم ده تکلیف را وستل دي ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله لوی مجاهد سوکته په انسانانو کې چې د نفس مجبور کی د الله په اطاعت کې چې د نفس داسې مجبور کی داسې بے بس کی داسې چې کم ده کمزور کی د الله په عبادت کې چې دنا سر نشو چتاولي دا د ټولو نه لوی مجاهد دا د ټولو نه لوی jihad کوونکی او بل ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې د ټولو نه لوی مجاهد هغه دی چې د خپل نفس سره jihad وکړي د نفس سره اچا چې د نفس سره jihad وکړو نفس خپل مطیع وګرځاو د الله په اطاعت کې او نفس چې کوم دی هغه په اطاعت د الله مجبور کو نو دته د مجاهد درجه الله رب العزت ورکړه الله دې د ټولو نه لوی مجاهد وګرځي
دارنګ زما عزتمندو معتکف چې اعتکاف کولو والی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې معتکف الله رب العزت د هر قسم ګناه نه د اعتکاف په وجه باندې محفوظ ساتي او دویمه دا چې کله معتکف د اعتکاف په حالت کې د الله په کور کې ناس وي نو رب ذوالجلال د الله په مفتک الذی کې د بار ثوابونه ورکوي لکه دې په کور کې مړې وشو دې به مړی لذي تکلیف کوي جنازه به کوي دعا به کوي خبر ته بولځي خبر بوله کني مړې به ورکوځي بیا ورته دعا کوي بیا بالته لږ ساتي کینی دارنګي بیمار دی بیمار عیادت لاړو اگر چې ثواب به ملاويږي لیکن تکلیف خو بګې ده کنه دتللو تکلیف پکې ده د جان زیا پکې ده د مال زیا پکې ده د وخت زیا پکې ده اگر چې د الله د طرف به انعامات زیات دي په دې اعمالو باندې لیکن بیا هم دې په خپل خو باندې لاړو خپل مال خرج کو خپل جان چې کوم نه خرج کو لیکن معتکف د پاره دا شی نشته معتکف د الله په کور کې ناس دی اعتکاف کوون کې د الله په کور کې ناس دی بار مړې وشو د زړه کې دار لل کاش کې زبار وې زبتلې بار یو مریض کوم دی بیمار شو ته خبر راغې دی وای کاش کې زه په اعتکاف کې نه وې زبتلې او حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی نیت المؤمن خیر من عمله چې د مسلمان نیت چې کوم دی هغه د عمل نه بهتر دی د دزړه کې دا راغله او د دغه نیت په بنا باندې الله رب العزت دل داغه مړی د تلو ثواب الله ورکو داغه جنازې کولو ثواب الله دل ورکو داغه قبر د تلو ثواب الله دل ورکو داغه مړی د خېدو ثواب دل الله ورکو بیا داغه دعای خیر ثواب الله دل ورکو او دارنګي دې یو مریض عیادت لا نشید لله او دو د الله په کور کې ناس ته د نیت کو الله دغه لو ثواب د لږ کوم نه په دغه نیت باندې ورکړي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې معتکف له الله د هر نیک عمل بدله چې کوم نه هغه په خپل کور کې تبلاوي هغه عمل بده کوي نه لیکن دته به دغه ثواب ملاوي هغه عمل بده په عمل کې ناراضي لیکن دته به دغه ثوابونه ملاوي دا ولي دا په دی وجه باندې چې د الله په کور کې مهمان دی او الله میزبان دی او میزبان چې د مهمان څنګه اکرام کوي زړه غواړي چې د خپل مهمان اکرام په خشان سره وکم په خاصه طریقې سره وکم چې موږ او تاسو انساني زړه دا غواړي نو الله رب العزت کو وراء الورا دی شهنشاه دی بادشاہ دی کل کائنات مالک دی خالق دی رازق دی اوچت دی قهار دی جبار دی لوی ذات دی اکبر الکبائر ذات دی وراء الورا ذات دی هغه بدانو غواړي چې زما بنده ته د ټول شیزونه میلاو شي او بیا زما عزتمندو ټولو نه لوی خبره په اعتکاف کې شب قدر تلاش دی شب قدر سچته وي قرآن کریم کې الله فرمایي ان انزلناه فی ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر ان انزلناه فی ليلة القدر اے مخاطبہ مونږ دا قرآن کریم د شب قدر په شپه باندې نازل کړی دی وما ادراک ما ليلة القدر او اے مخاطبه تا ته څه پته ده چې شب د قدر شپه څه ده
دا د څه شپه ده تا ته څه پته ده بیا الله د هغې جواب ورکوي لیلة القدر خیر من الف شهر وی دا د قدر شپه چې کومه ده دا د زرو میاشتو د عبادت نه الله ته غوره او بهتره د لیلة القدر شپه دا د زرو میاشتو د عبادت نه الله ته غوره او بهتره ده او د زرو میاشتو حساب علماء لیکل دي 83 سال 4 ماہ یعنی پدیش په باندې چې چا عبادت وکړو گویا کې 83 سال 4 ماہ عبادت وکړو 2 رکعات نفل وکړل د شپه په راغلا نو د 83 سال 4 ماہ عبادت نفلونو ثواب ورته ملاوي قران کریم تلاوت وکړو گویا کې د 43 سال 4 ماہ قران کریم تلاوت وکړو دومره تلاوت ذکر وکړو گویا کې د 43 سال 4 ماہ دومره عرصه د الله ذکر وکړو دا کومه خبره ده ډېره لویه خبره او بیا زما عزتمندو په دې شپه باندې حضرت جبرئیل علیه السلام آسمانی دنیا ته د فرشتو تر راځي او نبی علیه السلام فرمایي د هر ذاکر سره د هر شاګر سره د هر عبادت کوونکی سره د هر عابد سره کاغه په ولاړه عبادت کی کاغه په ناس عبادت کی کاغه په تلاوت کی کاغه په ذکر کی کاغه په کور کی کاغه په زمکه باندې په کومه حصہ باندې کاغه په سمندر کې ولې نه کاغه په سمندر کې په کشته کې ولې د الله عبادت نه کوي یا په غن جنگل کې چې کوم دی ولې د الله عبادت نه کوي یعنی کم ځای هم چې دا انسان د الله په عبادت کې په شپه باندې مامور وي او د الله په عبادت کې مسحور کن وي او د الله په عبادت کې مشغول وي کاغه ذکر وي که تلاوت وي که نفل وي که نور مناجات وي که دعاګانې وي که استغفار وي د الله په مناجاتو کې لګیای د الله سره لګیای او حضرت جبرئیل علیه السلام راضي د سره مصافحه کوي او بل قول دی وې د لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي څومره لوی فضیلت دی او بیا زما عزتمندو دا آخری جمعه ده د جمعه الوداع ویل کیږي مطلب رمضان زموږ نه رخصت شو رمضان زموږ نه لاړو بس باقی 2-3 ورځې پاتې دي ازما یو خبر را یاد شولا په خوا چې مونږ واړو کنه مونږ به د اختر انتظار ته مونږ به ډېر زیات خوشحالي اختر برازي هغه اختر مقصود نه و دا اختر هغه خوشحالي مقصود و او بیا په اختر کې چې ماماګانو کاکاګانو ورونو دغه نه بچ مکه پیسې مو هغه مقصود وي مونږ باغې ته خوشحالي دي مونږ ته به دې ملاوي مونږ ته پیسې ملاوي واړو کنه او زما عزت مند اوس چې لوی شو اوس اختر نه خوشحال اوس چې رمضان رواني مونږ خبکي اوس مونږ په رمضان پس خبکي خدای پاک د رمضان ولې لاړو ډېر خلک په داسې په انسانان غاوي شکر دې چې لاړو خطا جانم چھوڑاو زمای زکمن مبارک میاش برکتی میاش یو لس میاش یو طرف دا رمضان مبارک یو میاش ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قد ازلکم شهر عظیم شهر مبارک میاش ولیلۃ مبارکہ ارشب مبارکہ دا او بل پدې میاش کې الله د مؤمن رزق سیوا کی مو په خپل سترګو باندې ولیدل د مؤمن رزق الله داسې سیوا کی چې د وهم ګمان نه دا غزين د الله طرف روزي ملایي او په وافر مقدار باندې ملایي نه یقینا مو په څه خبکی دا د افطار په وخت باندې دعاګانې دا تهجد په مبارک اوقات سر کو سجود اللہ دا 24 گھنٹے چې کوم دې د قران کریم سره رشتہ قائم ہو څومره مبارک اوقات او بیا زما عزت مندو
اعمال په اعتبار سره هر عمل دوګنا چوغنا الله رب العزت دل داغي ثواب ورکړي دوګنا چوغنا د یو فرض ثواب په 70 فرایض باندې ملاويږي او د یو نفل ثواب په یو فرض نیکي باندې ملاويږي او بعضی نیکي چې کوم دی یو په لس باندې یو په 200 باندې یو په 80 باندې یو په 200 باندې د اخلاص په وجه باندې کوم دی چې څومره په اخلاصي دومره د الله د طرف چې کوم دی انعامات او برکتونه هم سی وایي تلاوت وکاو اخلاص پکيو چې د کمی درجه اخلاص پکيو د هغه درجه ثواب بدل الله درکې په رمضان کې ذکر وکاو اخلاص پکيو چې د کمی درجه اخلاص پکيو الله ته معلوم نه ما او تاسو ته نه معلوم چې دا کمی درجه اخلاص دی د هغه درجه د اخلاص نیکي بدل الله درکې نفل وکول د کمی درجه اخلاص پکيو د هغه درجه نیکي بدل ته ملایي هر عمل پکې سیوا کی د هر عمل بدله پکې الله سیوا کوي د هر عمل اجر پکې الله سیوا کوي او بیا زما عزتمندو دا آخری جمعه خاصی مبارک ورځ ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا سید الایام دی یعنی دا د نور ورځو سردار ورځ ده او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې الجمعه حج المساکین چې جمعه د زما د مسکینانو غریبانو لپاره دا د حج ورځ ده لکه څنګه چې د مالدارانو لپاره د حج ورځ الله مقرر کړی دی یوم الحج ورته ویل کېږي دا سیدا جمعه مبارک ورځ چې کومه ده دا زما د غریبانو لپاره د حج نه لوی ورځ ده او بیا دا داسې مبارک ورځ ده چې په دې مبارک ورځ کې یا پشپه کې یو سړی یو مسلمان مړ شو غفر له ما تقدم من ذنبه الله دا ګناهونه ټول د معاف کړي او بیا بل روایت کې راځي وي کده شپې مړ شو کده ورځې مړ شو دا عذاب قبر نه وي الله حفاظت کوي دا عذاب قبر د فرشتو نه وي الله حفاظت کوي او د الله رب العزت د طرف ورته د اکرام بستر ملاويږي د اکرام او د جنت لباس ورته ملاويږي او د الله د طرف ورته بهترین مصابيحت والا فرشتي ملاويږي او د الله طرف ورته بهترین قالینونه په قبر کې ملاويږي چې څوک د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې وفات شو دنیا نه لاړ د کرامن کاتبین نه به الله حفاظت کوي او بیا د قیامت د قائمېدو پورې به چې کوم دی د خپل قبر کې داسې پروتي نوم کنوم العروس وی الله ورته داسې ودشه لکه د اول شپې ناوي چې کوم دی خپل پالنګ یا خپل دغه کې کوم دی ملاستوي دغه شانتي ودشه پیغامه طالب هیڅ حکم ناراض تا ته به هیڅ قسم ضرر هم نه دررسي او بیا زما عزتمندو جمعه د جمعه ویل کېږي ول زکه ویل کېږي فرمایي چې دا جمعه د جمع نه مشتق ده او په دې وجه باندې د جمعه ویل کېږي بعض علما ولیکلي دي چې حضرت آدم علیه السلام تخلیق الله په دې ورځ باندې مکمل کړی او بعض علما ولیکلي دي چې جمعه د جمعه زکه ویل کېږي چې آدم علیه السلام حوا علیه السلام الله د جنت نه راو باسل په دې ورځ باندې پسمکه باندې یو ځای کړي د زکه یوم الجمعه ویل کی او بیا زما عزتونه دي دومره لوی برکات دي ثمرات دي رحمتونه دي برکتونه دي په زه داګه بیان شروع کوم د جمعه دا ټیم ولم کافی نه دي بیا زما عزتمن مختصر غونډه د جمعې په ورځ باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام فرمایي اے عمر د جمعې د موس په خپل ځان باندې لازم وګرځوا ولی لازم وګرځوا ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې کله د جمعې مبارک اول اذان شي او څوک جمعه ترانه شي دی واوري اذان دویم اذان شي د جمعه ترانه شي اذان واوري نو کتب له منافقا الله د دنو منافقین کیو او بیا نبی علیہ السلام فرمائی چې دې درې جمعې لگاتار اذان واوري او دې د الله کور ته د جمعې د ادایګۍ د پاره را نشي نو الله رب العزت د زړه چې کوم دی هغه تور کی
او دا هغه ټول زړه په وجه باندې چې کوم دی الله رب العزت نور الاسلام د زړه نه وباسي د اسلام هغه رڼا د زړه نه وځي او بیا د زړه تور شي ګناهونو طرف ته چې کوم دی مایل کیږي دا وړه خبره نه ده دا لویه خبره ابو موږ خپل پلانې سره جمعې مازل نه راځي موږ نه کوي یو موږ به نه کړی دویم به نه کړی دریم به نه کړی الله دا غزل دا خود الله دا نبی فرمان دی زمون او تاسو په ایمان دی زمکه خپل ځای پر خودشي اسمان خپل ځای پر خودشي د نبی عليه الصلاه والسلام قول او د نبی عليه الصلاه والسلام د خلی مبارک نه راوتلو والا الفاظ کوم دا غلط نشي کېدل دا زما ایمان دی زما تاسو ایمان دی په خبره باندې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې درې جمعې چا لګاتار منځو نه کو د جمعې د زړه چې کوم دی هغه تور شي تور مایل شي د نیکۍ طرف ته نه راغب کیږي بیا د ګناهونو طرف ته ور روان او بیا زما عزتمندو نبی عليه الصلاه والسلام عمر فاروق ته فرمایي چې ته خپل ځان باندې جمعه لازم او ګرځوا په دې وجه باندې چې په دې کې الله ګناهونه معاف کوي د دې په وجه باندې الله سیئات ختمي د دې په وجه باندې الله نافرمانی د انسان ته معاف کوي او دویم فضیلت دا ذکر کو چې څوک د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي وې دې د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه څنګه چې په اول ورځ باندې یو معصوم د مور د ګډې نه پیدا شي د ګناه نه پاک او بیا یې عمره دا د جمعې د موږ په خپل ځان باندې لازم او ملزوم ځکه وګرځوا چې دا انسان د ګناهونو نه داسې پاکي لکه څنګه چې موږ تاسو په خپل کور کې جاړو او هغه ګرد او غبار چې کوم دي د خپل کور نه وباسو هغه کشره د خپل کور نه وباسو تاله صفاکو پلیټ صفاکو درې صفاکو دیوال صفاکو پنکا صفاکو کټونه صفاکو زمکه صفاکو موږ یې زموږ کور خسته شي وی الله دغه شان دی د انسان د ګناهونو نه د داسې صفا کی او داسې صفا انسان الله ته غوړه محبوب دی داسې انسان الله صفا کوي د ګناهونو د جمعې مبارکه په ورځ باندې او بیا فرمایي چې جمعې د موږ په ځان باندې ځکه لازم او ملزوم وګرځوا چې د الله داسې فرشتي دي د الله داسې د فرشتو یو جماعت چې په دې ورځ باندې الله هغه زمکه ته راکوزي کی او د بانګه پورې منډي وي یو زیتا بل زیتا یو زیتا بل زیتا او چې کله اول اذان وشي بیا راشي د جماعت په گیټ کې ودرېږي او خپل صحیفه کولاو کی د اذان نه مخکې چې څوک راغلي دا غوي ګنتی کوي دا غوي د پاره دعای خیر کوي او دا غوي ګنتی کوي فلان ابن فلان د اذان نه مخکې راغلی دی دا د پلاني زوی چې کوم دی د اذان نه مخکې راغلی دی او بیا د اذان نه وروسته پلانې راغی دا غنوم په رجسټر کې ولیکي او بیا چې څوک وګوري چې د په سجده باندې پروت دی د الله ذکر کوي وې داغه د پاره د رحمت دعاګانې کې د مغفرت دعاګانې کې او الله ته وی چې الله دې معاف کا په د باندې رحم وکا د مغفرت وکا څومره لوی خبره ده او بیا فرمایي چې کله امام دویم اذان وشي نو هغه فرشتي راشي او د صفونو کې چې کوم د مسلمانانو سره کینی او چې کله امام خطبه ته ودرېږي امام خطبه وای او دغه فرشتي چې کوم دی دغه مزګزارو د پاره د خلکو د پاره چې کوم دی دعاګانې د رحمت غواړي د مغفرت غواړي او چې کله موږ وشي دعاګانې وشي او خلک خپل کورونو ته واپس کیږي وای چې اے الله د دوی کامل مغفرت وکي او اے الله دوی په مغفرت سره چې کوم دی ور واپس کی او د دې ګناهونو دي تماف کی او بیا خوشخبری ور کوي دغه خلکو موږ تاسو نه اورو اے ما استاد سره مصابيحه کوي بلاره کې د جمعات په گیټ کې د جمعات په سین کې د جمعات په حال کې موږ تاسو محسوس کوو دا نبی فرمان دی چې د جمعې په ورځ باندې فرشتي مصافحه کوي د مسلمان سره لاس ور سره میلاوي او بیا چې کله مسلمانان د جمعې منځو کې واپس کور ته ځي نو خوشخبری ورکوي اے مسلمانا خوشخبری دی تا تا اے مسلمانا مسرت دی تا تا اے مسلمانا خوشاله شه په دې خبره باندې چې الله استا ګناهونه تا ته معاف کړل او بغیر د ګناهونو نه چې کوم دې ته خپل کور ته واپس کړي او الله د دې په ځای باندې تعالی نیکي درکړي او سره د نیکوي چې کوم دې خپل کور ته ورخصت کړي
څومره لویه خبره او بیا زما عزتمندو د بعض علماء بزرگان و مشایخ و کبار علماء مبارکه طریقه ده او حدیث هم دی حدیث هم ثابت ده د مشایخ الله والو نیکانو خلقو بزرگان دینو د جمعې په ورځ باندې یو بهترین وظیفه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له زر پیری سارنا د ماقام پورې زر پیری او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې چا قل هو الله احد سورہ اخلاص زر پیری د جمعې په ورځ باندې وې ته به تر هغه وخت پورې د مرګ ناراضي تر کوم وخت پورې چې په جنت په دنیا کې د جنت خپل مقام نه ویلی دلې دلته تر هغه وخت پورې مرګ ناراضي چې تر کوم وخت پورې په دنیا کې دننه د خپل جنت مقام د خپل جنت محله د خپل جنت محلات د خپل جنت مقامات د خپل جنت چې کومه د رهایشګاه د نوې لیدلې په خپل دنیاوي سترګو باندې تر هغه پورې د دنیا کې مرګ ناراضي څومره لوی خبره او بیا په دې ورځ باندې زما عزتمن سورہ کاف تلاوت کول د جمعې په ورځ باندې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې سورہ کاف تلاوت کو سورہ کاف د 15مې سپاره په اخري کې او د 14مې سپاره په ابتدا کې 110 آیاتونه دي او 12 رکوعګانې دي لکه شاده ټیم په لګي چې چا د دې صورت تلاوت کو د جمعې مبارکه په ورځ باندې نو الله رب العزت په د دې تلاوت په وجه باندې د دې صورت ویلو په وجه باندې دې چې په کوم ځای کې ناس ته هغه ځای نواله د مکه پورې چې کوم د لا نورانیت ور کوي انوارات بدل ور کوي رڼا به ته ملاويږي قیامت پر ورځ ا فرمایي چې چا په دې ورځ باندې یا په دې شپه باندې د جمعې پر ورځ یا د جمعې په شپه باندې سورې کاف تلاوت کو الله به د دجال د فتنې نه حفاظت کوي الله به د زاد الجنوب د بیماری نه حفاظت کوي الله به د برس د بیماری نه حفاظت کوي الله به د جنون د بیماری نه حفاظت کوي څومره لوی خبره ده ا فرمایي چې چا د دې صورت اخیری له آیتونه وې بازار باندې لازم وګرځول او د په ژوندۍ کې چې کوم دی دجال راغې د دجال دغه نه به چې کوم دی الله حفاظت کوي د دجال د گمراهۍ نه به الله حفاظت کوي او بیا عزتمنو د رمضان مبارک او خصوصا د جمعې مبارکه یو بهترین درود شریف چې موږ او تاسو اکثر خلک داغه اهتمام کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل چې څوک د جمعې مبارکه په ورځ باندې د مازیګر د مانځنه وروسته اتیا پیری په ما باندې درود شریف وای الله بولته د اتیاو کالو ګناهونه معاف کوي او د اتیاو کالو د عبادت ثواب ورته ملاويږي صحابه ته پوښتنه یا رسول الله کم درود دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وبارك وسلم دا درود آسان درود مازیګر د مانځنه بعد بعض علماء لیکي چې قبله ولا شرط نه ده ککې ناست قبله روتا بهتر نور نالانو او بعض علماء فرمای چې خبر دې نه کړي دا درود شریف وای او بعض علماء فرمای چې خبر دې عمر څه مسله نشته اخیری حدیث ده اخیری حدیث دا چې د پاسېدو نه مخکې چې کم زید د عصر منځ کو د مازیګر منځ کو سلام دی وګرځو اورات وظایف دی وکړل درود شریف د پاسېدو نه مخکې چې کم دی اتیا پیری 80 پیری چې کم دی دا درود شریف وایا د دې چې کم فضیلت دی ورته ملاوي شي الله رب العزت دې موږ ټول له دې عمل توفیق راکړي کریم الله دې وکړي چې موږ استاد په ژوندۍ کې بیا د رمضان مبارک تا مبارک میاش بیا راشي زما عزت مندو ان شاء الله د وړو کې اختر په ورځ باندې بیا دا رمضان مبارک چې کوم باقی فضایل دی هغه ذکر کوو او د عید الفطر چې کوم فضایل دي د صدقې فضایل دي زکات فضایل دي ان شاء الله هغه ذکر کوو دا وخت ټیم نشته لکه شانت ټیمي دا استاد په انتظار باندې زه په 12 بجې باندې کېنم پوهش کو سوکیو کنه تاسو داسې لیټ راځي د الله در باندې داسې رحم دې کرم دې مهرباني ده
عزتمند وګوره ما چې کوم فضیلت بیان کو ان شاء الله مسلمان د فارض ضروری دی چې د فضیلت حامل ځانو ګرځي صحابه به د جمعې په ورځ باندې دومره وختي راتلل کنا نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو قول کې فرمایي چې زما صحابه به د جمعې په ورځ باندې دومره وختي راتلل چې د جمعې په ورځ باندې به د سار منزل راغلل نو بیا به مازیګر ماښام چې کوم د خپل کور ته تلل دا د جمعې منزل به راتلل وي دا به د جمعې اهتمام وو چې د سار منزل به راغلل کنا نو د سار مونږ به وکړو د جمعې مونږ به وکړو د مازیګر مونږ به وکړو د ماښام مونږ به وکړو او بعض صحابه به د ماسخوتن مونږ کو بیا به کور ته لاړل مونږ تاسو د جمعې لپاره لږ شانتي وخت مخکې نشو راتلی فضایل څومره زیات دي ان شاء الله پر روانه جمعه باندې به د هغې فضیلت ذکر کوم الله دې زموږ استاد حامي او ناصر وګرځي الله رب العزت زموږ استاد د رمضان مبارک هر لوی وړوکی عبادت ظاهر باطن عبادت خپل د بارک قبول او منظور ګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اذان بکیږي د اذان